بسم الله الرحمن الرحیم. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکارا د توحید دعوت او د قریشو د طرفه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د اسلام منونکو ته تکلیفونه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله علی الاعلان د توحید دعوت شروع کو او د بوتانو مذمت او بدی بیانوله نو قریشو دوی ته د هیڅ تکلیف رسولو نه شاو نه ګرځوله بلکې قسمه قسم تکالیف ورته ورسول. معجم طبرانی کې د منیب غامدی روایت دی. هغه وایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې خلکو ته فرمایل ای خلکو لا اله الا الله ووایئ چې کامیاب شئ. دې کې بعضې بدنصیبه داسې خلکو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کولې او بعضې پکې داسې بدنصیبه و چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم به لاړې توکلې او بعضې داسې بدنصیبه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته به خاورې ورشیندلې. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بدن په خاورو ککړ شو. وایي یوه جینۍ ما ولیدله چې هغې اوبه راوړې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک او مخ مبارک په هغې اوبو باندې وینځه. وای ما تپوس وکړه چې دا جینۍ څوک ده؟ وای چا راته وویل چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د زینب رضی الله تعالی عنها. او یو روایت کې داسې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې لور ته وویلې ای لورې ته د خپل پلار د مغلوب کېدو او ذلیل کېدو خوب مه کوه، انشاءالله په دوی به مونږ غالبه کیږو. طارق بن عبدالله المحاربی رضی الله عنه وی چې ما په ذوالمجاز بازار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو چې خلکو ته به آواز کو لا اله الا الله ووایئ چې کامیاب شئ او یو سړی ورپسې شاته روان دی او په کاڼو یې ولي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدن مبارک وینې شو او خلکو ته دا سړی اوازونه کوي یا ایها الناس لا تطیعوه فانه کذاب. ای خلکو د ده خبره مه منئ دا دروغجن دی، دروغ وایي. او په یو روایت کې داسې دی د بني کنانه قبیلې یو سپینګیری وایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذوالمجاز بازار کې ولیدو چې خلکو ته ویل لا اله الا الله ووایئ چې کامیاب شئ. ابو جهل پې د خورې په د ده په بدن او د ده په خوله کې ور وشیندلې او ورته وایي خلکو تاسو دوکه نه شئ، دی د لات او د عزا نه لرې شوی دی او نور خلک هم لرې کوي چې د ده خبره ونه منئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دعوت جاری ساته او د طرف ته هېڅ توجه نه کوله. عروه ابن زبیر فرمایي چې ما یو ځل د عبدالله ابن عمرو ابن العاص نه تپوس وکړو چې مشرکانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم تکالیف رسولي د هغې باره کې راته لږ بیان وکړه. نو عبدالله ابن عمرو ابن العاص وفرمایل چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حتیم کې مونځ کو. عقبه ابن ابي معیط د هغه په غاړه کې کپړه واچوله صادر او دومره زور یې ورکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ساه بنده شو، مری پې خپه کړه. دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی د کم طرف نه او ورمنډه یې کړه. عقبه ابن ابي معیط ته دیکه ورکړه او دا آیت یې ویلې اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم. آیا تاسو هغه سړی وژنئ چې هغه دا وایي چې زما رب الله دی
او تاسو ته د رب د طرفه معجزات راوړي دي نو دی وجنئ. فرعون او حامان چې کله د موسی علیه السلام د قتل مشوره کوله نو یو سړی و چې پټي ایمان راوړی و. قرآن کریم کې الله بیان کوي وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. هغه سړي ورته ویل خلکو تاسو هغه سړی وجنئ چې هغه وایي چې زما رب الله دی دای ګناه ده په دې ګناه یې وجنئ. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم دقه خبره وکړه. مسند بزار او دلائل النبوت د ابي نعیم کې د محمد ابن علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې یو ځلې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خطبې په دوران کې وفرمایل چې ټولو کې زیات بهادر او شجاع څوک دی؟ صحابه ورته وفرمایل ته ټولو کې زیات بهادر یې. علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل نه ما ته خو چې څوک مخې لر شوي دي نو ما د هغې سره مقابله کړې ده. د ټولو نه زیات بهادر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. و یو ځلې زه علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي قریش په نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغونډ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې واهه او ورته وایي انت جعلت الالهة الها واحده. تا ګڼ خدایانو نه یو خدای جوړ کړی یو خدای زمون خدایان نه منې. وایي د چا زمونږ کې د یو قسم همت نه و چې ورنږدې شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دشمنانو نه خلاص. وای د خوش نصیبۍ نه په دې وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی او چغه کړه چې تقتلون رجلا ان یقول ربی الله. آیا تاسو هغه سړی وجنئ چې هغه وایي رب مې الله دی دای ګناه ده؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وژړل او دا یې وفرمایل چې قسم مې دی په خدای چې تاسو نه زه تپوس کوم چې د آل فرعون دا سړی بهادر او که غوره او که ابوبکر غوره و. خلق خاموشه شو. نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي په خدای مې د قسمې چې د ابوبکر یوه لحظه او یوه ګړۍ د آل فرعون د مؤمن د ټولې زندګۍ نه غوره وه. ځکه هغه خو ایمان پټ کړی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ایمان ښکاره او هغه خو صرف د خولې دعوت او د موسی علیه السلام د خولې دفاع یې کړې وه. ابوبکر صدیق خو د خولې دفاع هم وکړه او لاس هم استعمال کړی د کیک د نبي علیه السلام دشمنانو ته ورکړي. عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې وایي دا روایت امام بخاری رحمه الله ذکر کړی دی او ابن حبان په خپل صحیح کې روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دشمنانو ډېر تکلیف ورساو. دشمنانو نه یو طرف ته شو او خلکو ته یې ویل والذي نفسي بيده ما ارسلت الیکم الا بالذبح. په هغه ذات مې د قسمې چې زما روح د هغه په قبضه کې دی زه نه یم رالیږل شوی تاسو ته مګر په حلالۍ سره تاسو ټول به ذبح کوم. دا چې هغې واورېده ټول سرنګونه شو. په کافرانو سکته جاري شو او ډېر خفه شو. ویره پرې راغله. ویره پرې ولې راغله؟ ځکه هغوی پوهېدل چې دی سوی حقه کېږي. دا یقین و چې دا صادق او رښتونی دی. هسې دمکیانې نه راکوي دا شان به کېږي. مسند بزار کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ صحیح سند سره روایت دی چې یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قریش دومره وواهه چې بېهوشه شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حمایت دپاره رامخکې شو. هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرېښود او په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول را جمع شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دومره وواهه چې بېهوشه شو. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها وایي چې ابوبکر دومره وهل شوی او په سر کې دومره زخمونه جوړو چې سر ته لاس نشو وروړلی. دومره زخمی کړی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځلې
نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرم شریف کې منځ کاو او ابو جهل او د سره مرګري ناس. ابو جهل ویلې څوک داسې شته چې پلانکي سړي اوښ حلال کړی دی چې هغې ته لاړ شي او د هغې اوښ ګندګي راوړي چې دی په سجده شي، ځکه سجده اوږده کوي، دا ګندګي به پې بار واچو. په دې قوم کې د ټولو نه بدبخته سړی عقبه ابن ابي معیط هغه پاڅېده چې دا خدمت به زه وکړم. هغه لاړ او د اوښ ګندګي راوړه چې کومه د اوښ د حلالې نه وروسته چې کوم ګندګي جوړه شوې وه، او دا یې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه شا باندې واچوله. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ دا منظر کتلو هېڅ هم نشو کولی، او مشرکانو به یو بل ته کتل او خندل به، او د خندا نه به یو په بل باندې ورپرېوتل، ډېر مستو. په دې کې حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها راله چې دې وخت کې به د دې عمر 4-5 کاله و، ماشومه جینۍ وه، منډې یې راوهلې او د پلار نه دا ګندګي لرې کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې نه سر راوچت که او قریشو دپاره 3 کرته بددعایي وکړه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بددعایي په دې قریشو ډېره سخته ولګېده، ځکه هغوی پوهېدل چې دې ښار کې څوک خیري وکړي نو هغه خدای نه رد کوي او قبلیږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص طور ابو جهل، عقبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ولید ابن عتبه، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابي معیط، عماره ابن الولید، د دوی نومونه یاد کړل او خیرې ورته وکړې. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه کسان اکثره جنگ بدر کې ووژل شول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیرې د هغوی په حق کې قبولې شوې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرکرده دشمنان په مکه مکرمه کې ډېرو، خو یو څو پکې دا دي چې اکثره د ده د قوم رشته داران او نږدې خپلوان وو. ابو جهل ابن هشام، ابو لهب ابن عبد المطلب، اسود ابن عبد یغوس، حارث ابن قیس، ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف، ابی ابن خلف، ابو قیس ابن الپاکح، عاص ابن وائل، نظر ابن الحارث، منبہ ابن الحجاج، زہیر ابن ابی امیہ، صائب ابن سیفی، اسود ابن عبد الاسد، عاص ابن سعید، عاص ابن حاشم، عقبہ ابن ابی معیط، عدی ابن حمرہ، دا اکثره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سخترین دشمنانو او اکثره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګاونډیانو، او په دې کې د ټولو نه زیات دشمنان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو جهل او ابو لهب او عقبه ابن ابي معیط. بس دا د الله تعالی یو قانون دی چې د رڼا سره خدای تیاره را پیدا کوي، او د انصاف سره خدای ظلم را پیدا کوي، او د ورځې سره شپه یي. که شپه د ورځې سره نه وي نو بیا به د ورځې اهمیت نه وي. الله تعالی هر فرعون لکه څنګه چې هر فرعون ته خدای موسی را پیدا کوي، همدارنګې د خدای دا قانون دی چې هر موسی ته هم خدای یو سردرد پیدا کوي د فرعون په شکل کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا بدنصیبه خلک مخې له ودرېدلي وو، الله دوی تباه او ذلیله کړل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم به تر قیامته پورې ژوندی او په جنت کې به یې انشاءالله العزیز او دا سلسله